السلام علیکم نوید لالا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سراج خان. راځه 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 بره دې برنډې ته راوخیژه. اوې په دې کټ کې ښه په قلاره کښېنه او ډډه ووه. کښېنه کښېنه. الله دې عزت وکړه نوید لالا. اوس وایه سراج خانه څنګه دې راپېښه وکړه؟ یاره نوید لالا چې نور سیره ووایي بس هر سړی په منډه شي. زه خو د ګپ شپ دومره ارمانیم چې درته ویلی نشم. سراج خانه تا بلکل ټیک وې. واقعي چې ژوند ډېر مصروفه شوی دی. ګپ شپ خو لاسه کې چې یو تن ځان ته او خپل خاندان ته هم وخت نشي وښکلی. بلکل نوید لالا تاسو ټیک خبره وکړه. خو داسې به ژوند ډېر ګران شي سراج خانه. دا ګپ شپ یو بل سره تللی راغلی ناسته پاسته دا ګوره ډېره ضروري ده. ولې چې دغه رنګه که یو تن په ذهن باندې بوجي که نه او یا هغه ته څه نور تکلیف وي نو د هغې اظهار وکړي نو د زړه او ذهن هغه بوجي سپک شي. یاره نوید لالا تاسو بلکل صحیح ویل. ځکه خو ځان اوزګار کم او تاسو له حجرې ته راشم دلته میله لږ دا ذهن تازه شي او څه نوې خبرې هم زده کوه. سراج خانه ویم هر کله راشه هر کله راشه. دا حجره زموږ د ټولو شریک ځای دی او همدلته زموږ ډېرې مسلې حل کېږي. یا لکه سراجه زه تا سره خبرې کوم او ته څه په نورو سوچونو کې ډوبې. خیر شه تا ته ویم که نه سراجه. سوچ مې دا کو نوید لالا چې دلته خو د ټولنې زیاتره مسلې حل کېږي خو زموږ د خاندانونو مسلې هم وي او اوس خو زیاتره د کور دننه په نه څه خبره باندې جګړې کېږي. دا خبره هم د فکر وړ ده سراج خانه. د برداشت د کمي له وجې یو شمېر مسلې را مخې ته شوي دي او د دې غټه وجه هم دا ده چې مونږ خبره زړه کې ساتو چا سره اظهار نه کوو او بله دا چې مونږ ګوره خپل کور والا له هم وخت نه ورکوو. نوید لالا رښتیا دې وی. د یو کور دننه زیاتره وګړي د نفسیاتي مسلو ښکار دي چې هغه نه د دغه اظهار کوي او نه دا ګڼي چې ماته نفسیاتي مسله ده. ګوره سراج خانه د دې خاندان نه یوه ټولنه وجود کې راځي. که خاندان په ذهني توګه صحتمند دي نو د معاشرې تن به روغ رمټ او په ذهني توګه اسوده حالي. نو بیا ګوره موږ له پکار دي چې د خپل خاندان د وګړو خیال وساتو چې آیا هغوی ته څه ذهني یا بدني مسله خو نشته. پکار ده که نه؟ بلکل بلکل دا خبره دې بلکل ټیک وکړه نوید لالا چې د کور مشر د کور والو هر رنګه خیال وساتي. نوید لالا زه اوس کور ته ځم نه وخته کېږي را باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام سراج خانه. په مخه دې ښه ځه ورځه خوشحاله اوسئ.